الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين انتهائی واجب الاحترام مسلمانانو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت پا سلسلہ مستقل درسنا و خطبے منکو او خالص مقصد ورکه زمون داده چکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب اللہ زمون دا پارا کرده ده مونگ تاسو پا صحیح معنو که دغ رسول اللہ علیہ السلام تابدار شو یو د مینی داوی وی او یو حقیقی مینوی دی عوامو کی دا یو خبر مشهور ده چوی دا پایو مجنونان مجوڑیگی اسے پنم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت داوی مکوی چه حقیقت کی دا محمد رسول اللہ علیہ السلام میندار نئے دی سڑکی دن دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر مینا وردن نکا کلا کلا دا زان امتحان اخلا دا خپل اطاعت اللہ و دا اطاعت الرسول امتحان اخلے سنگ و امتحان اخلو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سر دا مینی کلا کلا گورا اغزیت ورزا چه علت دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کے پلاری نو تر زان امتحان اخلا چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کے پلار پر خودیشی کنا که دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کے پلار پر خودو بس انشاءاللہ چه دا اللہ سر پا محبت کے ہم رشتونے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت کے ہم رشتونے کلا کلا ورزا استاذ سر واسطہ راولا او گورا چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا مقابلہ کی استاذ پر خودیشی کنش پر خودے کلا کلا عوام سر واسطہ ساتاو زانتا گورا چه دا کلیوالو دا رشتدارو دا عوام مقابلہ کی تا اللہ و دا اللہ رسول پر خودیشی کاسے دعوے کے کلا کلا خپل کتابون گورا خپل اکابر گورا خپل مجتہدین گورا خپل علماء دا امت گورا او زان تلاو دا زان امتحان اخلا چه تدا کلیوالو نا مجبورے دا مور پلار نا مجبورے دا استازانو پیرانو شیخانو نا مجبورے کتا دا اللہ دا اللہ دا رسول نا مجبورے نا کچرتا تا دا دے طول مقابلہ کی دا اللہ مین اخکارا کولشوا تا دا رسول اللہ مین اخکارا کولشوا تا دا اللہ دا رسول دا پارا مشر کشر پر خودیشو استاز پیر پقیر پر خودیشو لوے وڑو کیا کابر مقابر دے پر خودیشل تا دا اللہ پا محبت کے مرشتنے تا دا محمد رسول اللہ پا محبت کے مرشتنے او کنا دا اللہ مخیتا و دا رسول اللہ مخیتا تا دا پلار خبر منے دا غی مقابلہ کی تا استاز منے پیر پقیر منے لوے وڑو کی منے شیخ مفتی عالم فقیه مفقه منے نو یاد ساتا تدا اللہ پا مینہ کم دروغ جنے تدا محمد رسول اللہ پا مینہ کے دروغ جنے اللہ دے منگا سید رسول اللہ تابدار جوڑ کی او دا شے منگ تدا فخر نخ کاری و صحابو تدا فخر کارے دو ای فی فخر کو صحابو فی فخر کو فخر پلار زوی پریدی دا محمد رسول اللہ دا پارا یو سے کہ
څوک د عمر رضی الله عنه بارکه وي، څوک د سیدنا ابوبکر صدیق بارکه وي چې روټه ته کېناستل. نو زوی پلار ته وی چې بابا جانا په یو جنگ کې زه بره وم او ته کته وې، زما د تورې دا سر ستا د سټ سره سم برابر راته او رایستې مه ورا توره. خو ما ووی چې پلار مې بس وي توره مې دنه واړوله کني سر مې دنه الوزو. بیا خو د اسلام راوړلی و، پلار ورته روټۍ پرېښوده، ورته وایي زما د په هغه رب قسمي د چا په لاس او په طاقت کې چې د دې عبدالرحمن سا ده، دا خو ستا غیرت و ستا جذبه وه ستا انصاف و. که ما ته پته وي چې نن د الله د توحید او د مشرکانو ترمنځ جنگ دی او زما بچی د الله د توحید مقابله کې د لات په دفاع ولاړ دی، د منات عزا او د حبل په دفاع ولاړ دی، د یغوث او د یعوق او د نصر د درګاه سړی دی، او زه پوه شوی هم وې او ته په تیز رفتاره اس باندې ناست وې، وایي په دې سپینه ږیره به مې منډه وهلې وې او ستا سر به مې داسې وهلی وې چې کائنات به لیدلې وه، خلکو به لیدلې وه، د تاریخ کتابونو به لیکلې وه چې دا هغه سړی دی چې د محمد مصطفی په محبت کې او د الله په محبت کې د زوی پروا ونه کړه. محبت اظهار و دا موږ ته غیرت نه ښکاري، صحابو دا غیرت ګڼو. چا ښځه پرېښې د الله دپاره، چا لور پرېښې د الله دپاره، چا بچې پرېښې د الله دپاره، دا محبت یې د الله سره خپل محبت دی، د رسول الله علیه السلام سره خپل محبت دی. شیخ الاسلام والمسلمین حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ القصیدۃ النونیہ کے اشعار ذکر کړي دي. للہ حق لا يكون لغیره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غیر تمیز ولا برهان. دا الله خپل حق دی او د مخلوق خپل حق دی. خیال کوه چرته د الله او د رسول الله حق بل چاله ورنکې، چرته د الله او د رسول الله حق پلار له ورنکې، چرته نیګلی ورنکې، چرته عالم له او مشر دی ورنکې، نه د الله او د الله د رسول حق په تمامه دنیا اوچت دی، نو دې سره څوک مه برابروه. نو عرض مې دا کو صحابه کرام هغې اوس هم غیرت کړی دی. دا سیرت چې سړی وګوري د صحابو، زما دا کلکه اراده ده چې انشاءالله چرته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د هغه د خوږو صحابو سیرت بیانو انشاءالله. او دا مې نیت کړی دی چې غټ مسجد جوړ شو هلته انشاءالله د سیرت د رسولو به شروع کوو چې موږ ته مخې ته راشي چې د الله د پیغمبر ژوند څنګه او بیا د هغه صحابو هغه سره څنګه انداز کې محبت کړی دی، ته به حیران شي. یو عالم کتاب لیکلی دی اسد الغابه فی معرفت الصحابه، د ځنګل زمرینو مې ولیکلی دی. اسد الغابه د ځنګل زمریان، تی صحابو ته د ځنګل زمریان ویلی دي. فی معرفت الصحابه چې د الله د پیغمبر مقابله وکړه راله، کله به د الله د پیغمبر خبر راله، نو دا صحابو به داسې کردار ادا کوو لکه ځنګل کې چې زمرې د شرمخ خلاف ادا کوي، لکه څنګه چې د زمري او د شرمخ مخه یو بل ته ولګېده، نو دنیا کې هر چا ته پته ده چې زمري به ګټي او د شرمخ سر به ماتېږي. دقسې اسد الغابه د صحابو مثال د ځنګل د زمرو چې د الله د پیغمبر مقابله به چا سره راغله، نو دا منلی شوې خبره وه چې دا صحابه به داسې ماتوي لکه په ځنګل کې چې زمري شرمخ ماتوي. نو تابعداري ډېر لوی څیز دی، الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته راکړی دی. ما ته یو ملګري وی چې دی حنفیت نه واړی دی او اهل حدیث شوی، نو څه چلو شو؟ ما ورته وی تقریبا 3 میاشتې وشوې دا چل دی چې زه د محمد رسول الله په اتباع لګیا یم او درسونه کوم. زه چې کله مقلد وم ما د ائمو صفتونو باندې درسونه کول، زه چې مقلد وم ما د تنظیمونو او پاټو د شیخانو او استادانو او پیرانو په صفتونو باندې خطبې کولې. الله دې ځای ته راورسولم چې نن په منبر او محراب ترغیب ورکوم، نو اطاعت الله ته ورکوم او اطاعت الرسول ته ورکوم. فرق لږ دی، سړی ټوله دنیا پرېږدي هغه ته الله میلو شي، سړی ټوله دنیا پرېږدي هغه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میلو شي. د دې نه لوی احساس او لوی احساس به بل په دې امت او په عالم باندې سي. نو ما عرض دا کو چې صحابه کرام په هغې کې دا صفت الله سبحانه وتعالی ایښی و چې ډېر زیات
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری اغي کړی دا او زیات تر سوچ سمجھ نه دی کړی او فوراً تابعداری کړی دا د تحویل قبله د احکامات چې وګوره بخاری 7252 نمبر روایت ذکر کړی دی چې 14 یا 19 میاشتې رسول الله علیه السلام بیت المقدس طرف ته مونږ کوو یهودو هم پسې خاندل چې ګوره کنه خپل زوړ دین پرې خدا بیت الله خانه کعبه پرې خدا او دې مو زمونږه په مینه کې راغی دیم بیت المقدس ته مونږ کوي خدا الله حکم نو صحابه کرامو د ټول عمر را روانه قبله پرې خدا او بیت المقدس ته مخ او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه بدا غوښتل چې اوس به حکم راشي چې قبله ته واپس شي اوس به حکم 14 یا 19 میاشتې به دې کې تیرې شو ډېر غټ انتظار دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نیت تړلې ده او منس کی او په منس کې حکم راغی چې قبله واړوي او اينما كنتم فولوا وجوهكم شطرا مسجد حرام طرف ته مخ کې والله تاسو له قبله کلک او مستحکم کړه محمد رسول الله په منځ کې مخ ته وکړه که صحابه ته اوف کړي فورا رسول الله سره توشو چې دا سلام رسول الله علیه السلام جربه سو وی کتل صحابه سره مخ ته وکړه محمد رسول الله خوشاله شو په دې خپل ملګرو فخر وکړو چې مسنون اذکار وکړنه یو صحابي بارو ته انصاری صحابي دی چې وی قتل نو هغه صحابه چې تلری ځکه جمع نیت تړلې ده او بیت المقدس ته مخ کړل ده یو صحابي تللی یو صحابي او ورته وی اے خلکو زه په دې خبره گواهی ورکوم چې نن د مازیګر په منځ کې حکم راغلی دی او رسول الله د مازیګر د منځ باقی رکعتونه قبله طرف ته کړی دي مسجد حرام طرف ته کړی دي بیت المقدس قبله منسوخ شوی را مخ واړوي دا आवाज اوریدل نه چو چرا نقیل قال نہ چونکہ چنانچہ لیکن لہذا فوراً اگر صحابہ مخ اڑولے دے او تاسو چلاڑ چھے لامبوزا مسجد القبلتین التور چھے دا دوارو قبلو اگر نشان او کمزے چھے صحابی خبر روڑلے دے آزیت زخپل تلیم وارسم بخپل استرگو بندلی دلی دی نو صحابہ کرام فوراً وارے دل دا اتباع دا یو صحابی تلے دے دا کدا احناف و رسول متاثر خلقو وے بے چھے خبر واحد کو زمنی دے او مونږ په خبره واحد باندې د چا خبرې نه پریدو حالان کې یو صحابي تللی دی وغي په قبله باقاعده بدل کړی دا صحابه کرام دي په منځ کې دنه چې د الله حکم راغلی دی چې بیت المقدس ته وړي نو فورا اوریدلی دي لکه د پرویزیانو منکرین حدیث یا عقل ته نه دي کتلی خپل شبهات او خیالات ته نه دي کتلی او بیا چې الله د مسجد حرام طرف ته او قبله طرف ته حکم کړی دی نو بیا هم عقل ته نه دي کتلی در صحابه کرام اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخیتا نو ما عرض دا کو چې د صحابه کرامو دا ګڼ مثالونه دي چې د الله د پیغمبر حکم باندې ځان قربان کړی دی کاغذ چې اړه تاریخ چې ګوري تا ته به دا مخې ته درځي چې صحابه کرامو د محمد مصطفی کومه تابعداري کړې ده داسې تابعداري چېرته پلار د زوی نه ده کړې داسې تابعداري کړې ده چې داسې تابعداري چېرته ښځې د خاوند نه ده کړې داسې تابعداري صحابو د رسول الله کړې ده چې داسې تابعداري چېرته غلام د خپل آقا نه ده کړې څنګه تابعداري چې صحابه کرامو د محمد رسول الله کړې ده ډېر محبت ور سره کړی دی بخاری کې یو روایت راځي په 4119 کې او مسلم شریف هم دا روایت نقل کړی دی ډېرې سختۍ چې په صحابه کرامو باندې تېرې شوې نو عزم احزاب کې کافرو له شکست ورکړو نو جهاد چې صحابه وکړي او سړی جهاد وکړي جهاد ستړي قدمۍ چې ته دوه کسان خپلو کې پرزولي کړي سړی څومره ستړي شي ته په 4-5 ګنټې جهاد او غشي او تورې او آسونه او منډې او ټوپونه ستړي او ستومانه دي صحابه کرام کافرو له شکست ورکړو خو ساسه او په دې ستړي ستړي کې محمد رسول الله فرمایل آرام باندې کوي خوب مه کوي او ځان بنو قریظه ته رسوي او داسې وته فرمایل حدیث د بخاری کې راځي لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظه د مازیګر منځ به د بنو قریظه نه په بل ځای کې نه کوي صحابه کرام دا نه وایي چې موږ ستړي یو
دا نه و چې یا رسول الله شپږ ګنټې وجنګېدو لږ یو لس منټه د سترګو خوږولو مپره نه اسونو له مخونه تاو کړل په بنو قریظه ور روان شول خلک مریان د چې دا خو عجیبه مخلوق دی په یو ځای کې ته نو کفر په آرام نه دی لاړل په بنو قریظه اوس ورځي چې کله یې مزل کو نو دی دا ډېر ستړیوالي د وجې نه ورکې تاخیر راته اوس د رسول الله حدیث سو په دغه ټیم کې لا یصلین احدکم الا فی بني قریظه په بني قریظه نه بغیر به بل ځای مونځ نه کوي صحابه دغه ځای کې چې سفر یې کو نو په لار کې د مازدیګر مونځ راغی بنو قریظه ته رسېدلي نه دي اوس صحابه دوه ډلې شو یو ډله وایي چې مونږ به مونځ دلته کوو ځکه چې د مازدیګر مونځ د قضا کېږي بلې ډلې وایي چې رسول الله ته خو دا فاصله ښه معلومه وه زمونږ ستړی م ورته ښه معلومه وه هغه ویلي دي چې مونځ به بنو قریظه ته رسوی مونږ یې نه کوو وروسته به یې کوو خو بنو قریظه ته رسو مونږ د محمد رسول الله وسلم خبره کې سوچ عقل او نور قسمه مشورو کولو ته تیار نه یو نو یو ډلې مونځ وکړو بلې ډلې ځان بنو قریظه ته ورسو ډېر لیټ یې مونځ وکړو بله ورځ د محمد رسول الله علیه السلام ته صحابو کارګزاري بیان کړه چې د الله پیغمبر یو ډلې مونځ وکړو بلې ډلې ووایي چې مونږ به رسول الله د خبرې په ظاهر عمل کوو یوې ډلې ووایي چې رسول الله وفرمایل چې مونځ بنو قریظه کې وکړئ اشاره یې دا وه چې تلوار وکړه او ځان ورسوئ نبي علیه السلام ورته دواړو ټیک کړي دي او تاسو دواړو ته الله نه تابعدارۍ اجر درکړو چا چې مونځ لیټ کو بنو قریظه ته ورسو زما د حدیث په ظاهر عمل وکړو او چا چې مونځ په هغه وخت کې وکړو نو هغې دې ته وکتل چې په مونځ قضا او تاخیر نشته او مونځ فورا کوي نو د دواړو نیتونو ټیک دی الله سبحانه وتعالی به دواړو له اجر درکوي دا د صحابه کرامو تابعداري وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ډېر زیات کلک معین وو او دا کله چې یو نوی حکم راشي که نه نو په هغې عمل کول ډېر زیات ګراني ناشنایي صحابه کرامو په دې دین عمل کړی دی مونږ یې بل کوو خو مونږ چې په دې دین عمل کوو نو 1400 کاله په خلکو کړی دی مونږ ته په ځان ناشنا نه ښکاري خو صحابو چې پرې کوو ډېر ناشنا کار و فورا قبله بدلول چې 10,000 کاله د یو ترتیب روان یو سړی بدلی ډېر ناشنا لګي که نه لګي اصل تابعداري صحابو کړی ده چې د خلکو طعنو ته او د خلکو خنداګانو او پروپاګنډو ته یې ځان او غاړه ایښې ده خو د محمد مصطفی حدیث یې په عقل نه دی دللی 1400 کاله د دین په تعامل را روان دی 1400 کاله په عمل شوی دی خلک یې ناشنا نه ګڼي خو بیا هم چې د عقل سره لږ ټکراو ساتي نو یو ډله د هغې ته پرویزیان وایي یو ډله هغې ته د احمد سعید ملتاني پیداوار وایي یو ډله د هغې ته چکړال وي طبقه وایي یو ډله د هغې ته منکرین حدیث وایي یو ډله د هغې ته عثمانیان وایي د 1400 کاله تعامل نه باوجود نن هم خلک شته چې هغه وایي یاره ټیک د حدیث دی منم چې سند هم ټیک دی منم چې 1400 کاله تعامل لري خو زما عقل نه مني چونکې پلانکي ځای کې خو داسې لیکلي دي چنانچه داسې لاکن داسې لحاظه نه یې منم تر 1400 کاله بعد چو چرا کې هغې په اول ځل کول اخو واقع د عقل نه ناشنا و د ټولې دنیا خلاف یې کول ځکه نوي دین او نوي شریعت او اسلام و هغې هېڅ قسمه چو چرا نه دي کړې نو واقع د صحابه کرامو تابعداري او زموږ تابعداري دی کې فرق شته نو نبی صلی الله علیه وسلم احکامات دا د صحابو ډېر په خوند سره منلي دي صحیح بخاري کې 4119 نمبر کې یو روایت راځي د انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې کله د خر حراموالی نه و راغلی نو یوې ډلې خر حلال کو نبی علیہ السلام له یو ډله راغله چې مونږ خر حلال کو فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام خاموش پاتې شو بیا یو ډله راغله او وی چې مونږ هغه خر وخه ټوکړې ټوکړې کو بیا رسول الله علیه السلام خاموش شو بیا بل ډله راغله ورته وی خر په کټوو کې دی او په خوټ کېدو دی او په خېدو والا دی دغه ټیم محمد رسول الله علیه السلام یو کس ولیږو او حدیث د بخاري کې راځي فامر منادیا
فنادى في الناس اعلان کو ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه. دا الله د طرفم دا اعلان دی، د محمد رسول الله د طرفم اعلان دی چې په کورونو کې مکم خرسه تری دي دا الله حرام کړی دي، دا محمد رسول الله حرام کړی دي. دا کم خرم چې ذبح کو دا کټو کې خټکیږي، دا تړکم ورته شوی دا اور ورتم بلیږي، پدې الله نه دی رضا، پدې محمد رسول الله نه دی رضا. نو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی سم صحابونو دا سے صحابو فعفعت القدور وانها لتفور باللحم. وی یو صحابی روان دا و کٹوے الٹا کی او دا غوخی خودکاری کی طول کٹوے وارو لے وی چه زمون دا تاوانو شی، زمون غوخا دی زائے شی، زمون زبح دی زائے شی، خمون دا اللہ خبرا او مون دا محمد رسول اللہ خبر غرزولو تا نیو تیار. دا حکم اللہ مخکم را لے گلے شو، خوچ دا دی دا کٹوے خودکے دے و راوی لے گو امت تخی چا پا وڑو خبرو پا دے صحابو تنقید مکوا. دا اغا خلق دی چا دی دا محمد مصطفیٰ دا پارا پا ڈولے کی خپلی نویان پریخی دی، دا اغا خلق دی چا دی پزانگو کے معشوم لجوٹور کڑی دا و تور اغسطی دا و جہاد لدلی دی، دا اغا خلق دی چا دی تیار کٹوے و دیگون آڑولی دی او دی دا اللہ و دا رسول اللہ خبرنا دا غرزولے. اے دا ایران شیعہ، اے دا خمینی پیدا وارا، اے کمقلو خلقو شیعگانو، اے روافظو تاسنن سنگ پا سیدنا ابو بکر و پا عمر باندے گوتا گرزوے. قسم دستا تمام ایرانیان چرا جمشی دا سیدنا عمر دا قافلے و داغ دا خلقو دا یو ادنا غلام دا ایمان زرمی سیت ہم نرسی بلکہ تاکہ خو ایمان شتم نرتے. عرض میں دا کہو چھے پدے صحابہ کرامو کے دیر لئے جذبہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدارے. ام دکا سے ار حکم چراغ لے شراب چے حرام شوی دی نمان خو صرف داوو چے شراب حرام شو. شراب حرام دل پریک دا دی شراب حرام دو ٹیم کے صحابہ اخپل مین اخپل دا اتباع نبوی مثالو لکو دلی دی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بخاری کی حدیث دے وی زد ابو طلحہ صاحب سروما او زد شراب و ساقیوما دسر بما شراب خرسو او دا عربو پزمک بتاسو لپتوی دا ٹورنا غٹ کاروبار دسو شرابو اس چی دے اندر پلو والتوی چی دا شیح حرام دے نخپل کاروبار نیچی بریکو دے قسطنو والتوی چی لکا پا یوشی که دو بیگ حرام دی رسول اللہ منع کرے دا چی پا نقدو پا زرو پا قرضو پا دری زرا دا کم کار دے شروع کرے دا دا احناف سوی چی دا جرابو دا مسی وطوی چی محمد رسول اللہ پا جرابو بانے دا مسی اجازت ور کرے دے اس شک شبہ مکوے وی مون پا دین کی اختیات کو مون پا دین کی سکو اختیات پا دے کے دے چی پا مسا پا موضوع کے پا جرابو بے دا قسطنو بیگا کی یو قول دارے چی حلال دے و بل حرام دے دل تا ولی اختیات نکے. دا تماکو بارے کی خبر دستا پا نظم شکی دا پا تماکو کی تا ولی اختیات نکے. اختیات صرف دا حدیث مقابلی دا پارا راگے دا سی یو بہانا دا سی یو کسے جوڑا کرے دا. نو عرض میں راکو چی حدیث دا بخاری کی رازی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اعلان کرو او دا حدیث امام بخاری پا 2464 نمبر کے نقل کرے دے. سیدنا انس فرمائی ما دا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا شراب ساقیو مدو او پا اگا وقت کے بعد کجوری نم شراب جوڑے دل سمجھ دا انگور ہو خود کی گئے شراب دے جوڑی دا کجوری شراب دیر گرانی کجورم گران دا بیا چاگا وہ خود کلی شی داگے نا زگ راشی اغتش زگ دا خود دیر و زیادو کجورو نا دیر لگ زگ وزی نا دیر قیمتی شراب ہو چسنگا دا شراب دیر زیاد جمع شویو وی مونتا طولی اگا کٹوے مخی تا پراتیوی اگا مونگی دی شراب پراتو او دیزے کی پغوگو یو آواز لگی نی مون متوجی شو نو یو سڑے دے واغوی منادی ان ینادی یو سڑے اعلان کی علا ان الخمر قد حرمت اے خلق وورے شراب حرام شو شراب حرام شو شراب حرام شو وی آواز چورے دو نو اما بیاد ابو طلحہ دا بوز مدے کرے دا خپل مالکنا فحرقتها فوراً میں کٹوے الٹا کرے طول شراب میں وارول
د مالک د اډر نه بغیر یو مزدور دی کار کولی ولې کو هغه ته پته وه چې زه څنګه د محمد مصطفی په سنتو مین یم زمانه زیات ابو طلحه مین دی چې زه وام وویله به هغه نه مې تپوس وکړه سره ګزار راکړي چې د رسول الله اواز راغی نو ته ما نه څنګه تپوس کې تاسې مینه او محبت وه او یقینو که حدیث د بخاري کې راځي فجرت فی سکک المدینه چې شراب دومره واړېدل چې دا روتم د مدینې په ټولو کوڅو کې د بهېدلو شرابو اثر پروت و ټولو خلکو شراب اړولي دي ټیک د لکونو کاروبار دی ټیک د کروڑونو کاروبار دی خو چې محمد رسول الله پې خفه دی الله حرام کړو رسول الله حرام کړو نو که لس زره کاله حلال را روان دي خو چې نن رسول الله حراموي نو موږ ته نه دي په کار موږ ته رسول الله حدیث کافی دی سوچو که دا پاغي کې او بیا روایت د انس کې سمه یو کمالي جمله راځي وایي فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل وایي یو سړي دا خبر راوړو 4417 د بخاري کې راځي صرف یو سړي اعلان وکړو چې شراب حرام دي د کروڑونو روپو شراب پې واړېدل د یو سړي په خبره ولې دا یو سړی خو یو سړی خو د دې یو سړي شاته یو داسې خوله او داسې ژبه ګویا نه شوه وه چې د تمام کائنات خولې او ژبې نه د هغه ژبې نه قربان شي او بیا وایي انس صاحب فما سألوا عنها قسم دې که صحابو کې چا تپوس هم د رسول الله نه کړي ولا راجعوها نه څوک تلي او معلومات یې کړي چې یا شراب حرام شو یا چا دا ویلي چې شراب ولې حرام شو نه بس چې رسول الله وفرمایل شراب حرام دي نو حرام شو دا محبت د صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دې مونږ ته صحیح دغسې محبت را نصیب کړي مونږ چې لاس اوچت کو نو مونږ په حوض کوثر کې اوبه د رسول الله په منګل کې او د هغه په لپه کې غواړو په دعا کې چې دعا کوو نو یا الله د رسول الله د حوض کوثر اوبه مې نصیب کا او چې دعا کوو نو د جنت دا خپل قبر د جنت د دروازو نه یو دروازه جوړول غواړو چې دعاګانې کوو نو په دعاګانو کې په دې قبر کې دننه میوې او خوراکونه غواړو چې دعاګانې کوو نو په جنت الفردوس کې ځای غواړو او د اتباع رسول خبره چې راشي نو د محمد مصطفی خبره د یو چیرمن په خبره هم پرېږدو د رسول الله خبره د کلي د ملک او د یو خواب او د یو خان او د یو میا او د نواب په وجه هم پرېږدو د رسول الله د اتباع خبره چې راشي د مور پلار او د امام او د شیخ او د پیر او د مجتهد د وجې د رسول الله خبره پرېږدو د ایمان درجه مو دا ده چې د پیغمبر په حدیث عمل کوو نو 100 ځایه تپوس کوو او دعا چې غواړو نو د جنت الفردوس ته هم په بره روان یو د زمونږ حال دی صحابه کرام چې قسم په الله قسم په الله د الله د پیغمبر په اتباع کې هغې ته د ټولې قربانۍ اسانې وي بیا هم سیدنا عمر د ابو هریره نه تپوس کوي د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه وي دا درته نه وایم چې ما ته منافقانو ښیه خو دا دنه تپوس کومه چې رسول الله د منافقانو نومونه اخیستل چې ته د سیدنا عمر نوم خو به ورکې نه اخیستی اتباع کمه درجه کې ده او یره کمه درجه کې ده دا د ایمان اصل لیمټ دی اصل کوانټیټي او مومنټ د ایمان به داسې وي حرکت د ایمان به داسې وي چې تا کې به یره هم وي او ستا به امید هم وي یو ځل یو صحابي ته محمد رسول الله فرمایل چې یو ورځ به ته الله سبحانه وتعالی سره مخامخ شي او الله سبحانه وتعالی به د خپل شان مطابق ستا په اوږه باندې خپل لاس کېږدي او تا ته وایي چې ای بنده غواړه ته څه غواړې صحابي ډېر زیات په ژړا شو رسول الله علیه السلام ته فرمایي چې د خوشحالۍ خو به انتها نه وي صحت به نه وي ځکه چې الله به ماته وایي چې و بنده غواړه ته څه غواړې خو وایي زما د یرې او د هیبت به هم دغه اخري ورځ وي اخري ساعت به وي ځکه چې د کائنات دومره لوی رب سره زه ملاوېږم نو زه به د هغه رب ته ګورم څنګه زه به د هغه رب د خبرو طاقت څنګه لرم نو دغه ورځ به زما د خوشحالۍ هم صحت نه وي او زما د یرې او د هیبت به هم صحت نه وي دا د صحابو ایمانی کیفیت و الله سبحانه وتعالی دې مونږ په صحیح معنو د قرآن د حدیث تابعداران کی کنز العمال کی یو روایت راځي سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د عبدالله ابن رواحه صاحب د تابعدارۍ خبره چې اوري پیغمبر علیه السلام یو ځل خطبه کوله نو د خطبې په دوران کې څه خلک یو خوا روان و څه بل خوا روان و چې اوبه تقسیمولې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران کې وفرمایل اجلسو ای زما اواز اورېدونکو ټول کښېنئ
نو ابن مسعود چې دا خبره واورېده چې رسول الله فرمایي اجلسو نو مسجد ته روان دی خو په لار کې دا خبره واورېده په هغه ځای فورا کېناستو هغه نور ته څملاستو نو محمد رسول الله ولیده نو ورته وایي چې ولې د مسجد په دروازه کې کېناستې ته دننه راځه نو هغه دننه راغی رسول الله سره شامل شو بیا ورته خلکو وی چې رسول الله خو اولانو خلکو ته وی کوم چې خطبه اورېدله چې کېنې ته خو اولان نه وې ته خو جومات ته را روان وې هغه ورته وایي چې محمد مصطفی وفرمایل چې اجلسو کېنې نو رسول الله وفرمایل کېنې چې رسول الله وفرمایي کېنې ابن مسعود څوک دی چې قدم به اوچت کي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې مخې ته ابن مسعود قدم نه اوچتوي مفتی صاحب خپل قلم اوچتوي شیخ الحدیث خپله ژبه اوچتوي شیخ القرآن خپله رایه اوچتوي مجتهد او فقیه او عالم او اکابر او مقابر خپل اقوال اوچتوي نه د محمد مصطفی خبره چې راله د پیر صاحب چوټي شوه د مفتی صاحب چوټي شوه د شیخو چوټي شوه د اکابرو چوټي شوه د مشرانو چوټي شوه د الله او د رسول الله مخې ته د بل چا خبره نشي چلی دی همدا خبره چې عبدالله ابن رواحه واورېده هغه هم فورا کېناستو نبي علیه السلام ورته فرمایي ته ولې کېناستې ورته یې د الله پیغمبره تا وفرمایل چې کېنې بس زمین اجازت نه راکو چې رسول الله وایي کېنې او عبدالله ابن رواحه دی بیا هم رواني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زادک الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله الله دې تا د الله او د رسول په مینه کې نور هم ستا د هیره زیات کړي ته د الله او د الله د رسول په خبره واقع چې ډېر ماینې دا د صحابو یو څو نمونې مو ذکر کړئ چې هغې کې دا صفت ډېر زیات و چې هغې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې پوره تابعداري کوله الله تعالی دې موږ په صحیح معنو کې د قرآن د حدیث تابعداري کړي او دا یو ډېر لوی مزه ده خوند دی یو سر دی چې سړي ته حاصل شي څنګه چې سړی د پلار تابعداري او د پلار خبره ومني د هغې خوشحاله شي سړی د خپل مشر تابعداري او د مشر خبره ومني د هغې خوشحاله شي سړی د خپل استاد تابعداري او د استاد په خبره عمل وکړي نو د سړي د اړه مطمئن شي دغسې چې کله زړه ته د الله او د الله د رسول مینه رادننه شوه نو ته چې په قرآن او حدیث عمل وکړې تا د اړه به داسې خوشحالېږي لکه د شیخ او د پیر په خبره باندې چې عمل وکړي او زړه دې خوشحاله شي الله دې زموږ زړونه د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ باندې خوشحاله کړي هذا وبالله التوفیق استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا